Assalamualaikum ملګرو څنګه یو امید ساتم چې ټول به روغ جوړې وي ملګرو مونږه سٹارټ کړی د ټینس کوم کورس چې دی هغه مونږ سٹارټ کړی په هغه کې چې مونږه ټینس یاد کړی چې ټینس څه شی دی ټینس وایي څه ته او ټینس به څو پارټ دي د هغه مونږه په پینګر هینډ میتھډ په هغه باندې مونږ هم کړی او د هغه کوم پارټ چې دی هغه هم مونږه ایکسپلین د هغه کړی نو اوس راځو په هغه کې چې کومه دی پس نمبر زموږ سره راځي پریزنټ ټینس نو پریزنټ ټینس څه ته ویلی شي موجوده زمانه چې کومه ده دا زموږ سره په پریزنټ ټینس کې راځي او پریزنټ ټینس چې کومه دی بیا زموږ سره ځان له په دې کې سوی سی وي په پریزنټ ټینس کې بیا زموږ سره راسئ په پریزنټ ټینس کې بیا زموږ سره سوی سی راسئ پریزنټ ټینس کې بیا زموږ سره راسئ څلور حصې زموږ سره بیا راسئ نمبر پس چې کومه دی present indefinite tense present indefinite second number چې کوم دی present continue third number چې کوم دی present perfect fourth number چې کوم دی present perfect continue نو دا زموږ سره په present tense کې بیا زموږ ځان له څو حصې دي څلور حصې دي نو اوس پاتې موږ راځو present indefinite tense د present indefinite tense په اردو کی پہچان دا دے اردو کی پہچان دا دے کہ تا ہے لکھا آخر کی بڑی جملے جیسے الفاظ راضی تا ہے تی ہے تا ہو تے ہے وغیرہ ایسے الفاظ آتے ہیں لکھا جیسے الفاظ کی جملے پا آخر کی راضی پا انگریزی کی بے پہچان سے انگریزی کی بے پہچان سے نو وز گو رکھا نو انگریزی کی بے پہچان دائی چې زموږ سوا سبجیکټ به لګي بیا به پس فارم آف د ورب به لګي او بیا به ابجیکټ لګي نو انګریزي مې پہچان داسې دی ګورئ ښه سبجیکټ به لګي سبجیکټ پلس ابجیکټ به لګي پلس ورب پس فارم آف د ورب به لګي پس فارم अब the verb बोलेगी और प्लस ऑब्जेक्ट बोलेगी صحیح شو دا زموږ سره په انګریزي کې پہچان دا دی چې سبجیکټ به لګي پس فارم آف د ورب به لګي او بیا به ابجیکټ لګي اوس ګورئ ښه په دې کې به پس فارم آف د ورب به لګي د ایس یا د ای ایس اضافه به ورسره کېږي ګوره هغه به څنګه کېږي د ایس یا د ای ایس اضافه به څنګه کېږي کو چېرته زموږ سره ناون چې کوم دی سینګولر ناون کو چېرته سینګولر ناون زموږ سره و د هغه سره به اضافه د هغه د ورب سره به د هغه د ورب سره چې کوم دی پس فارم آف د ورب دی هغه سره به اضافه کېږي څه شي هغه څه به اضافه کېږي د ایس یا د ای ایس اضافه به ورسره کېږي ای ایس اضافه نو د دې اضافه به ورسره کېږي د ایس اضافه به کله کېږي او د ای ایس اضافه به کله کېږي چې کله پس فارم آف د ورب به استعمالیږي د ایس اضافه به هله کېږي چې کله پکې واول الفاظ په اخره کې نو ته او که چېرته واول پکې به کېو نو بیا به ورسره د ای ایس اضافه کېږي او په پلورل کې به دا طریقه کاري پلورل ناون په پلورل کې به دا طریقه کاري مطلب چې دې سره به د ایس یا د ای ایس اضافه नहीं د څه شي اضافه نه د ایس یا
د ای اس اضافه به وسه نه کیږي. صحیح شو؟ د اس یا د ای اس اضافه به وسه نه کیږي. نو بیا ګورئ چې د اس یا د ای اس اضافه به ورسره نه کیږي، نو څنګه طریقه کار به کوو بیا؟ دا په کومې جملو کې دي؟ دا په پازیټیو جملو کې دي. لکه د دې اگزامپل زه تاسو ته شو کومه، اضافه سنګولر ناون مطلب هی دی، هی دی، شي دی او اټ. لکه دیو سره به څه کیږي؟ دیو سره به د اس یا د ای اس اضافه د ورب سره، لکه دا ناون و سنګولر ناون و، د دیو د ورب سره چې کوم دی د اس یا د ای اس اضافه وکړي. او دا پلورل مطلب ګورئ فار ایگزامپل او دې اگزامپل ته هم ګورئ، لکه آی وی یو دی، د دې اوس سبا د اضافي نه کیږي. نو راځئ اوس جملو ته به راشو. او بله خبره ده چې په دې کې د دې په نیګیټیو جملو کې، لکه نیګیټیو سنټنس کې به موږ څنګه طریقه کار کوو؟ نیګیټیو سنټنس په نیګیټیو سنټنس کې به موږ دا طریقه کار کوو چې په دې کې به موږ ډو او ډز لګو. ډو به کله لګو او ډز به کله لګو. ډو به موږ اله لګو چې کله پلورل ناون و. د پلورل ناون سره به پلورل ناون، د ناون پلورل ناون د هغه سره به موږ څه لګو؟ ډو به لګو. او سنګولر ناون سره به موږ سنګولر ناون، د سنګولر ناون سره به موږ ډز لګو، ډي او ای ډز، دا به لګو. او بیا په انټراګیټیو سنټنس کې به موږ څنګه کار کوو؟ انټراګیټیو سنټنس. نو په دې کې موږ څه کار کوو چې دا ډو او ډز به ډو और डज सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है دا به موږ سبجیکټ نه اول لګو. صحیح شو؟ نو اوس ګورئ، نو راځو پازیټیو سنټنس ته. اوس ګورئ ملګرو ښه، په پازیټیو سنټنس کې به څه طریقه کار موږ کوو؟ پازیټیو د پریزنټ انډیفینټ ټینس، پازیټیو سنټنس. نو پازیټیو سنټنس کې به هغه فارموله ته لیکمه، فارموله نو سبجیکټ به لګي او پس فارم اف د ورب به لګي. ګورئ ښه، سبجیکټ به لګي، سبجیکټ بیا پلس پس فارم اف د ورب به لګي، پس فارم اف د ورب به لګي، پلس ابجیکټ به لګي، بیا به څه لګي؟ ابجیکټ به لګي. نو په دې طریقه کار باندې پس فارم اف د ورب به لګي او د سنګولر ناون سره به د ډز لګي او د پلورل ناون سره به د سنګولر ناون سره به ډز او ډو لګي او د پلورل ناون سره به نه لګي. نو اوس راځي چې سٹارټ ولو سنټنس. فار ایگزامپل एग्जाम्पल موږ څنګه ورکو؟ वो रोजाना एक सेब खाती है. वो रोजाना एक सेब खाती है. څنګه دا جمله به څنګه لیکو؟ वो रोजाना एक सेब खाती है. वो रोजाना एक सेब खाती है. دا به موږ څنګه ترانسلیټ کوو؟ ګورئ،
translate. He eats an apple. He eats. اوس وګورئ د اس اضافه به ورڅه کوو که د ای اس اضافه به کوو نو دې سبب موږ د اس اضافه کوو د ای اس اضافه ځکه نشو کولی چې دلته واویل نشته که واویل به موږ ایټس بیا به ورسره موږ د ای اس اضافه کوو دلته به صرف د اس اضافه کوو ایټس ان اپل ان اپل دا ان اپل انشاءالله دا به ته زه هم مکمل ایکسپلین کوم دا ان پکې څنګه راځي نو دا به ته انشاءالله هم ایکسپلین کوم ښه په مکمل وضاحت سره اوس موږ راځو چې سټپ بای سټپ روانو نو بیا به ډېر لینتي شي نو سیکنډ نمبر سینټنس چې دی هغه به موږ ولیکو मतलब मैं दूध पीता हूँ मैं दूध पीता हूँ मैं दूध पीता हूँ जो शोधस कम I drank milk د دې سره به ما د اس اضافه هم ونه کړه او د ای اس اضافه مې ورسره هم ونه کړه په وجه د دې چې آی چې کوم دی په پلورل ناون کې راځي صحیح ده اوس یوه جمله به بله ولیکمه मतलब वो इंग्लिश बोलता है या वो इंग्लिश बोलती है वो इंग्लिश बोलती है he speaks English sorry she she speaks د اس اضافه ځکه کوم چې واول پکې نشته دی او پس په مبدا ورب د اس اضافه به ورسره وکړم she speak English اوکې دا زموږ سره شلو پازیټیو سینټنس اوس موږ راځو د دې چې کوم نیګیټیو سینټنس دی هغو ته راځو نو اوس به موږ راشو دا خو پازیټیو سینټنس وشولو اوس به موږ راشو نیګیټیو سینټنس ته نیګیټیو سینټنس کې به موږ څه طریقه کار کوو نو اوس موږ راځو نیګیټیو سینټنس کې به موږ څه طریقه کار کوو نیګیټیو سینټنس منفي فقرې کې دې کې به اوس موږ څه طریقه کار کوو نه ګورئ ښه کومه چې فارموله ده هغه زه تاسو ته لیکم سبجیکټ به لګي سبجیکټ پلس دلته به اوس هیلپینګ ورب خو دلته نشته دی په دې ټینس کې په دې پرزنټ انډیپنډنټ ټینس کې دلته به موږ هیلپینګ ورب اخلو ډو او ډز دا به نو سبجیکټ به لګي بیا به هیلپینګ ورب چې کوم دی دلته به ډو آر ډز به لګي ډز پلس پس پام اف د ورب به لګي پلس پس پام اف د ورب پسټ پام اف د ورب به لګي بیا به ابجیکټ لګي صحیح شو بیا به چې لګي ابجیکټ به لګي نو راځي اوس طریقه کار باندې سبجیکټ به لګي نور حقه طریقه کار دی سبجیکټ به لګي هلته به ډو او ډز نو دلته پکې دا شولو او د دې نه بعد به بیا شی لګي ناټ به لګي ډز او ډو به لګي او ډز او ډو نه بعد به بیا ناټ لګي او پس په مبدا ورب او ابجیکټ زړه قصه ده صحیح شو نو راځي اوس یو جمله نو اگزامپل یې په ورکو د एग्जाम्पल کې اوس ګورئ मतलब तुम चाय नहीं पीती हो
तुम चाय नहीं पीती हो। तुम चाय नहीं तुम चाय नहीं पीती हो। नो इंग्लिश की बस संग अदा कहो। You do not take a tea. You do not take a tea. Take. You do not take a tea. तुम चाय नहीं पीती हो। सही शो। तुम चाय नहीं पीती हो। नो द्वेम जुमले तर आज वो गाना नहीं गाता है। वो गाना मतलब बस क्वारी जो ताजा कोई क्वारी होई वो गाना नहीं गाता है। वो गाना नहीं गाता है। नुदाबा संग ट्रांसलेट को। He does not sing a song. He does not sing a song. नो गोरे ही सब्जेक्ट दे डज जम सहेल पे गोरा ब्राले और नाट पे भी बेलेगी। नो उस तल नंबर जुमला की जिले का अकरम मतलब जानना यो जुमला अकरम झूठ नहीं बोलता है। अकरम डज नॉट टेल अ लाई। अकरम झूठ नहीं अकरम झूठ अकरम झूठ नहीं बोलता है। नहीं बोलता है। अकरम झूठ नहीं बोलता है। नोस गोरे तल नंबर जुमला दोन से अकरम डज नॉट टेल अ लाई। अकरम अकरम डज नॉट टेल अ लाई। टेल अ लाई। अकरम झूठ नहीं बोलता है। अकरम डज नॉट टेल अ लाई। अकरम झूठ नहीं बोलता है। क्या दाज मुझे शुरू नेगेटिव सेंटेंस वो राजू इंट्रागेटिव सेंटेंस के बाद कार का उगोरे नो इंट्रागेटिव सेंटेंस की बाद सत्रह का वो राजू इंट्रागेटिव सेंटेंस था। इंट्रागेटिव सेंटेंस वेले शे सवाल या जुमले नो बदे के बाद नो कमा फार्मूला चिदा आगाज मुझ सा डज और डू देखिए बमंगा स्कार को फर्स्ट हपाल द सब्जेक्ट नबा मख के मंगा डू लिखू या बा डज लिखू बिया बमंग सब्जेक्ट लिखू बिया बा पस पाम अब द वर्ब लिखू बिया बा ऑब्जेक्ट बिया बा ऑब्जेक्ट मजड़ा की सजा हो डू और डज बते मख के कहो नोस गो रेखा लेट्स सपोज ये जुमला था वो क्या वो हॉकी खेलती है। क्या वो ना क्या पकी दो सवाल या निशान दे इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या वो हॉकी खेलती है। क्या वो हॉकी खेलती है। डज शी प्ले हॉकी। डज न डज वो सिंगल दफा राजी सिंगुलर नाउन दफा राजी दा बोस इस्तेमाल को डज शी प्ले हॉकी। वो क्या वो हॉकी खेलती है। वो सेकंड जुमला चिका मदद मुंगजान उली को क्या मैं बाजार जाता हूँ। क्या मैं बस कुता सार संग जुमले जोड़ा हुआ है। क्या मैं बाजार जाता हूँ।
دا به څنګه ترانسلیټ کوئ ګورئ. نو اوس به مې پکې راغلی دا اوس پلورل دی نو دې سره به موږ لیکو ډز آی ګو ټو سکول ډو آی ګو ټو بازار ډو آی ګو ټو بازار BAZAR. دغه رنګې تاسو نورو جملې هم جوړولی شئ. دا اوس زموږ څه کمپلیټ شو پریزنټ انډیپینډنټ ټینس. بیا به موږ سټارټ کوو پریزنټ کنټینیو ټینس. څلور ټینسونه پکې بیا به موږ سټارټ کوو پریزنټ کنټینیو ټینس.